ارور پیر مارشل صاحب چې کوم تقریر مخې ته راغلی دی چې موږ انډیا سره جنګ کوو نو موږ سره غیبي امداد ما لیده، موږ سره غیبي امداد و. تاسو دې خبر ته په کوم نظر ګورئ؟ یاره دا خو بالکل یو معجزه وه او دې سره واقعي ده چې دلته کې مفتي تحمید صاحب ډېرو زیاتو غټو معتبرو علماء کرامو مو وي چې دا بالکل دې سره په لکو پرشتې وي او مکمل دغه ځکه چې دا د حق او د دغه باطل جنګ و. یو خوا لکه په غلطه طریقه یو د عملي یو جواز جوړ شو چې په هغې کې واړه ماشومان ان تر دې چې ما داسې اورېدلي چې د 400 ثوابه مردان دې ځای یو ماشومه هلته واده شوې وه او حامله وه، هغه هم په دې کې شهیده شوې وه. د شپې په تیاره کې په هغې باندې حمله وشوه او هغې شهیدان کړل. بیا د هغې نه پس د اسرائیلو او د انډیا ګډ جوړو او په دا کې کوم چې هغه ډرون حملې کې تقریبا 2.5 ډرون حملو جزونه راپرېښو، ډرون حملې شوې. نو قوم یو خو دې کې د الله پاک په فضل سره قوم ټول یو او داسې بھرپور دغه وکړه که نه چې آسی منیر زما د سر دی په دې باندې زما ډېر زیات خوښ یو خبره کړې که نه چې صرف عسکري قیادت نه، موږ سره د ایمان جذبه هم ده. د ایمان جذبه خو د ټول نه ما ته څه ووي علماء کرام یاره دلته کې ما په خپل په جومات کې چې دغه کېده جمعې مونځ ټولو ژړلو او الله ته بس یو زاري کوله چې الله پاکه ډېر بې غیرته دشمن سره واسطه راغلې ده او دې ته هم پاتې رانهولې. خپل یو خبره کړې که نه چې جهاد چې کوم دی دا صرف ریاست اعلان کوي نه چې زه ته دغه او دغه مل دشمني وي. ده ګوره زمونږ تقریبا څه کم 10 لکه فوج دی ریګولر دی څه دغه دی. نو دا خو د دې کار دی ریاست که چېرې د ملک صدر او وزیر اعظم وي زمونږ علماء کرام ټول دا وي چې بیا جهاد تاسو ټولو باندې دغه نو بیا هغه اوس خو زمونږ بچي لګیا دي په میدان کې جنګي د جهاد اعلان به ریاست کوي. دا خو زموږ ستا کار نه هغه غیر شرعي شو، غیر شرعي شو، دشمني شو.